لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم بارك. اللہ رب العزت په دې آیات کې فرمایي چې ما توبه قبول کړه د پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توبې نه مراد هغه خبره د ما چې تاسو ته ویلو مخکې تیر شوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقینو له اجازت ورکړه او هغې ته یې وی هغې به ترې تپوس کو چې صاحب زما دا عذر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ټیک ده نو چې دا عذر او د ځان نه بانې جوړې کړې نو الله رب العزت ورته عفا الله عنک لما اذنت لهم دا ورته الله وی چې اجازت به دې نه ورکو دی به خپله اصل دی نه پاتې کړی دی راتله نو هغه خبره ده. لقد تاب الله یقینا توبه قبول کړه الله رب العزت یقینا رجوع کړه الله رب العزت علی النبی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یا دا په اعتبار د امتی دی ستا توبه الله رب العزت قبلی خدا د وجه د دې چې تو امتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجه پکې دا ده. نو مراد دا شو چې توبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل دی یعنی د امت توبه مې قبول کړه مطلب دا شو. لقد نور پیغمبر د ګناه نه پاکي خطا دي کې دی شي انسان دی خو د ګناه نه پیغمبر چې دی دا پاک. لقد تاب الله یقینا رجوع کړه الله رب العزت علی النبی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې والمهاجرین او په مهاجرینو باندې والانصار او په انصارو باندې الذین کسان اتبعوا چې تابعداري وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی ساعة العسرة باغ سخت وخت کې په سخت وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه ملګرتیا یې وکړه نو چې دغه سخت وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه نو الله رب العزت به رجوع وکړه پر رحمت سره خاص. او سخت وخت ځکه چې د تبوک غزا چې وه د ګرمۍ په موسم کې وه سخته ګرمي وه او بله چې دا نو د عربو صحراګانې وي د عربو ګرمي وه زما ستا د کلي ګرمي نه وه د عربو صحراګانې وي او بله چې دا نو د مال قلت و مال پکې کم مسلمانانو سره سونه په موقع باندې بل چې دی د سورلو کمې سورلی نه وي مسلمانانو سره او ټول په اوښانو باندې روان اکثر او بل چې دی د اسلحو کمې و پکې اسلحه پکې نه وه نو سخته وکړه بل چې دی د هغه وخت د سوپر طاقت سره مقابله وه عام قوت نو
سوپر پاور قوت دا غوا هغه سره مقابله وا نو سخت وا او یا 1200 میله او یا 1000 میله چې دین الله وا ترې نه والله درا تر نصیب کینو به مینو ان شاء الله 1200 میله یا 1000 میل دا لار ونو د لارم وا او ګرمي مشي اسلحه هم کم شي د مالم قلت شي نو ګران او الله رب العزت وی فی ساعه العسره باغ سخت وخت کې سوکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړه د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک جهاد ته جیش العسره ویلې جیش العسره یوا بیا همسه فی ساعت العسرة باغ سخت وقت کی من بعد رستو دا حقنا ما کادا قریب وا یزیغو چه کاغشوی قلوب فریق منهم زلون دا یوی ڈلی ددیونا دا یوی ڈلی زلونو که میل پیدا شوی وی کاغشوی وی نو مطلب ایسا دا چه کمزوری پاکی راغلی وی که زړه ډیر مضبوط شي انسان ډیر مضبوط شي خو بیا انسان دی کله ناکله دومره اوږده فاصله شي وغیره دا دومره خبرې ورته ما وکړې نو کمزوري په انسان کې راتلی شي نو کمزوري راشي نور دا نه چې رسته کېده ثم تاب علیهم بیا رجوع کړه الله رب العزت په دیو باندې انه یقینا دغه الله تعالی بهم په دیو باندې رؤوف شفقت کوونکی او رحیم مهربان او انه بهم رؤوف الرحیم یقینا دغه الله تعالی د دوی لپاره مهربان او شفقت کوونکی وعلى الثلاثه الذين خاص کر په هغه دریو کسانو باندې خلفو چې رستو پاتې کړی شوی حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې ضاقت علیهم چې راتنګ شو په دیو باندې الارض زمکا بما رحبت سره د دې چې پراخه وا وضاقت علیهم وراتنګ شو په دی باندې انفسهم خپل ځانونه پراتنګ شو وظنوا دی ګمان کو الله ملجا من الله چې نشته زید پنا علاوه د الله تعالی نه الا الیه مگر دغه الله طرف ته یا وظنوا دی ګمان کو الله ملجا چې نشته زید پنا من الله د طرف د الله تعالی نه الا الیه مگر دغه الله ته ثم تاب علیهم بیا رجوع کړه الله رب العزت په دوی باندې پر رحمت سره لیتوبوا د پاره دي چې دی توبه واسي ان الله یقینا الله رب العزت هو التواب الرحیم توبه قبلون کې او رحم کون کې دي نو دا د غدری صحابه واقعا دا الله رب العزت توبه قبول کړه ما تاسو ته ویلو لس کسان چې دي د مسلمانانو کې پاتې شو د جهاد دا درې جو حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او حضرت مرارہ ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ او حضرت هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ دا درې صحابه چې دا پاتې شو ادي بیا احادیث کتابونو کې خپل د کعب رضی الله تعالی عنہ نه غټه واقعه را نقل د خپل خبره په خپل کړی ده وعن عبد الله بن كعب بن مالك وقال قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أقول حديث تدود دريسة بيري رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث دا خبر بیا دی په خپل رانه کوي حضرت کعب سے بوئی خپل روارته هغه ته وی چې یو موکم دا سينه وراغلی دا ما تاسو ته درې کسان حضرت مرارہ او حضرت هلال او حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دی په دغه جهاد کې پاتې شو چې کله پاتې شو ما دا سوي چې څومره بندا چاته نږدې ډیر وینو دون هغه له زور نه زیاته ورکړي ستایو ملګری دی هغه در نه پسخ وخت کې پاتې شو پسخ وخت کې نو ته به چې لکه بلانکی کې پاتې شي وو بل پاتې شي ته په اره موکه ما سره ولاړې په دې موکه ته زمانه ولې رستو شو ناغله سړی زور نه بیا ډیر روان دغه شان د درې صحابه نو حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ بیا خپل روارته په خپل خبره کوي دی وای چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک لپاره تیاری کو نو هیڅ یو وخت داسې نو
چې زه مضبوط نه وم، بلکې په دغه موقع باندې زه ډېر زیات مضبوط وم د نورو وختونو نه، په مال سره او د سوارلو په اعتبار سره او په هر اعتبار سره. وایي چې کله د جهاد وایي ما وی چې نن تیاری کوم، سبا کوم، نن کوم، حتی چې هغه ورځ راغله چې سبا به روانېده، ما وی خو بس سړیه سامان د سبا به پې وربار کړم چې سار شه بیا زه تیار نه شم. تر دې وایي ما وی چې زه خو مالدار صحابي یم او دې سره چونکې اوښان دي زه خو بیا هم ورپسې رسېدی شم، خیر دې زه دې لړ شي، دا خو د یو میاشت مزل دی، په مزه مزه چیزي نه تقریبا میاشت کې برس. وی دی روان شو، ما وی نن سبا نن سبا نن سبا په دې کې په ما باندې ورځې تېرېدې او تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د واپس کېدو خبر راخور شي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ټول لار زما تپوس نه وکړی. په یو روایت 40,000، په یو باندې 30,000 او په یو 70,000 کسانو په دغه جهاد مشهور پکې 30,000 ولا. نو اوس زار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته ورسېدو نو ډایرکټ یې تپوس وکړو کعب ابن مالک څه شي، په هغه باندې څه وشو. نو یو کس ورته وایي چې صاحب د هغه خو کجورې ښکلې را رسېدلې داري هغې پاتې کړه. معاذ ابن جبل دا دی خپل ورواره ته بیا په خپله خبره کوي. معاذ ابن جبل ولا ډایرکټ جواب ورکړه چې نه، موږ په کعب کې بله معامله نه ده لیدلې سوا د خیر نه، هغه خیر والا دی. صاحب هغه به د څه وجې وروستو پاتې شوي څه عذر به ورکړه. وایي خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی پاتې شو. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ ونه کړ، نو چې کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته جهاد وشو، نو زه به دلته په مدینه منوره کې ګرځېدم، نو بس یا منافقین پاتې او یا چې چاته عذر و معذورینو د جهاد ناغي پاتې، نور به ماشومان وغیره او نور څوک نو په مدینه منوره کې ډېر زیات ځان به راته ملامت ښکارېده. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس وشو، نو د هغې دا عادت مبارکه و چې ړومبې به جومات ته راته او 2 رکعته نفل به یې کول. وی جومات کې تشریف فرماو، کومو منافقینو چې عذر مخکې کړی و هغه مو چې کومو نه و کړی هغې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوپر طاقت سره جنګېږي، سوپر پاور سره، نو بس دې خو هلته شهید کېږي، کیسې ختمېږي. هغې په دروغه قسمونه شروع کړو، خپله خبره یې ورته کوله. وی زه په دغه موقع باندې وی زم رالم، ما ته د بني سلمه قبیلې ټولو خلکو وویل چې بهی د خامخایي څه بانه جوړه کړه، ګورې دا وکړه ټول خلک بانې کوي یو څه بس. وایي زه چې رالم نو ما وی چې یاره بانه نه جوړم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شم، ټول خلک خو مخامخ کېده، نو زه هم ورته مخامخ شم. چې کله مخامخ شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو، نو فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. وی چې کله ما سلام وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو، وی خندا یې د غصې وه، مسکی شو کله ناکله سړي د ډېرو غصې نه وخاندي، نو هغه خندا یې د غصې وه. ثم قال وتعال، ما ته بیا وی تعال راشه دخوا راشه. فجئت امشي حتى جل، وی تر دې زه تلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې کېناستم، ما ته داسې کړي چې کعب پتا باندې څه وشو، پتا څه چلو شو. نو ما ورته چې صاحب ما ته هېڅ مسله نه وه، زه لټ لیټ کېدم، بس په دې پاتې شم. ښه سورلیم را سره وه، د یو په ځای را سره 2 سورلې په دې موقع باندې، او خو د مال په اعتبار سره هم برابر وم، بس زه هېڅ بیسه پاتې شم. وی چې ښه، وی بیا وی چې صحیح ده، وی زه ولېږلم چې ځم. بیا وی چې زه تلم نو بني سلمه راته بلاغي قبیلې والا راته خبرې مو کړې چې صاحب د لږ مشرو قبیله کې چې ټولو خلکو دروغ وی، تا به م ویلي یو خبره به دې جوړه کړې وه، عذر به دې پیش کړی، عذر خو د چا څه ناسه عذر وي، د چا په سر باندې معمولي دړي، د چا صحیح د چا صحیح. وی لکه یو کس و که نه وی چا ورته وی چې یوې له دغه راکړه دا غویې راکړه، نو غویي باندې خو خامخۍ ټاکې ماکي د هغې، هغه ورته وي چې زما غویې خو برګې دی، زما غویې برګې دي. نو هغه ورته چې زه پې څه کوم، زه پې یوې کوم رایې که زه پې په برګي ولا، هغه ورته که په بانه او په هیله پوهېږي خو درته مې وي، او که نه زبردستي کې نو راشه پوهېږه. نو وایي څه بانه به دې کړی دا خو هر چاته څه ناسه کیسه وي، ده ورته وي ما وایي زه دونه بعضو کسانو چې دې تنګ کړم تر دې چې ما وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم له واپس شم، خو لا نه ړم. چې کله وایي بیا مې هغې نه تپوس وکړو چې ما سره په دې معامله کې څوک ملګري شته وي چې او 2 صحابه دي،
یو هلال ابن امیه او یو چې دی نو مراره ابن ربیع دا در سره دی. وی ما وی چا خو ډېر لوی بزرګان دي لوی خلک دي چې هغوی را سره دي نو زه څنګه واپس وی زه لاړم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانبه زموږ متعلق دا فیصله وشوه سماجي مقاطعه او سوشل بایکاټ به څه شو چې دې سره به هېڅوک خبرې نه کوي دې سره به معامله نه کوي حتی که دې په چا سلام اچي د سلام جواب به هم نه ورکوي د سلام جواب به هم نه ورکوي. وی زه رالم کور ته ایله دغه اعلان وشو زه کور ته رالم وی چې کور ته راورسېدم نو کور ما وی بیا مې لږ وخت بس خپلې بیبي ته وی ښځې ته چې اوبه راکړه وی ښځې را سره خبرې نه کولې ورته مې چې اوبه راکړه وی ښځې را سره خبرې نه کوي چې په درېیم ځل مې ورته وي نو دومره راته وي چې ولې تا ونه لیده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه اعلان وشو دې ته وایي ایمان ماتې چې تا ونه لیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانب نه اعلان وشو نو خپله تره او زه د هغې سره زما ډېر زیات مینه محبت و د هغې زما سره او د تره لور مې وه ماتې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف اعلان ونه شو نو ما له اوبه رانه کړه وی خیر ورځې تېرېدې نو بیا زه خو چونکې نوجوانو او دا نور چې دا ما سره لږ مشرانو نو هغوی خو د لومبنۍ ورځې نه بس په کور پرېوتو تش به یې ژړل تش ژړاګانې به یې کولې او زه چې نو زه به داسې بازار ته وتم خو چې په چا به مې سلام اچو نو زما سلام چا نه اغوښت رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته به هم پکې لاړم په رسول الله صلی الله علیه وسلم به مې سلام واچو نو ما به سترګو کې پټ پټ کته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سلام علی که نه وی چې کله به ورته زما خیال نو زما له به د سلام جواب نه راکو شونډې به یې نه راکولې دې کې باقاعده الفاظ دي وی چې کله به زما به ورته خیال نه نو بیا به یې شونډې وړه کېدې او زه به نږدې ودرېدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مانځه ته نو چې کله به ما به ورته په مانځه کې هم داسې په سترګو په ګوټ کاته ما به چې ما ته ګوري که نه چې کله به زما خیال نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما طرف ته کاته و چې کله به زما خیال شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مخ مبارک خپل واړو وی خیر په دې کې دا ورځې تېرېدې تر دې چې زه د مدینې منورې بازار ته ووتم نو وی یو کس و هغه چغې والې چې کعب څوک دی کعب وی زه ورته چا خبرې خو نه کولې خو په اشاره ورته خلکو زه خورم چې هغه دی روان وی ماله راغې نو مالې دغه یو خط راکړه لاس کې وی ما هغه خط ولوسته چې خط مې وکتو نو په خط کې لیکلي و چې دا د غسان جب الله چې کوم دایي مشر د غسان د بادشاه د طرف نه دی او هغه تا ته دا درخواست دی چې موږ ته دا معلومه شوې ده چې تا سره خپل مشر بې وفایي کړې ده تا سره خپل مشر بې وفایي کړې ده ته زموږ طرف ته راشه ته خو د قبیلې مشر او ډېر عزتداره سړی چې موږ تا له عزت درکو او زموږ تا سره همدردي ده وی چې دا وی اوسه پورې وی دوه موقعو باندې په ما ډېره سخته بیا تېره شوه د هغې نه پس زما غم نورم سوا شي یو دا موقع وی ما وی چې هغه مې د الله سره معامله ده الله ته جړاګانې کوم خدای به مې توبه قبوله کړي خو زه دونه بې ایمانه شوم دومره کمزوری شوم چې د کافر زمانه اوس تمه پیدا شوه چې دی به زما طرف ته راشي نعوذ بالله من ذلک وی ما هغه خط چې دی راواغېشته او د هغه سره زما خپل تعلق مو د مخکې نه د غسان د بادشاهي مشر سره نو هغه مې وروسته غسان قبیله وه خو دله بادشاهي بیا هرقل روم ورکړه یا مې ورته وویشتو ما ورته وی چې دغه شان جواب ورکړه چې دا چاله وکړه چونکې زما ملګري مو وی هغه زه نورم په غم کې اخته شوم او جړل به مې ورسره خو نور ملګري چې کوم وخت مکمل په کور پرېوتي بیا چې ډېر وي دا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت تر دې چې د ځمکه اټینشن ډېر زیات شي نو سړي ته مسله زیاته شي دا خپل بدن هم بې بوج شي کیسه ختمه شوي دا ځمکه را باندې داسې راتنګېده و رسته رزه به چې دی نو چا را سره خبرې هم نه کولې او رزې زیاتېدې او څوک را سره ودرېدم نه معامله هم را سره چا نه کوله خپلې ښځې را سره خبرې نه کولې په کور کې هم دال و د بار هم دال وی زما د تره زوی و د هغه سره زما د تره زوی مې خو زما د هغه سره داسې تعلق و څنګه چې د ملګرو د یو بل سره آزاد تعلق وي او یو بل سره زموږ ډېر زیات نزدېکت او قربت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه وی هغه به هغو کله ناکله به موږ ناستو په هغې کې به هم ګپ شپ لګو نو وی زه
پاغه باغ پاغه دیوال باندې هغه ور بند کړو زه ور وختم هغه پکې لګیا او میوه کې وایي چې زه لګیا نو ما د بره نه سلام وکړه وایي ما ورته چې السلام علیکم د تره زویه هغه ماله څه جواب رانه که مخې بل طرف ته واړه وایي بیا مې ورته سلام وکړه په دویم ځل ما وی چې نه به یې اورېدلی وي بیا یو مکه شان وایي د وړوکوالي نه موږ یو ځای ټوله زندګي وه وایي چې په دریم ځل مې وکړه بیا یې جواب رانه کړ نو ما ورته بیا ووایي چې یا ابو قتاده ابا قتاده ته خو ښه پوهېږي چې زه منافق نه یم تا ته پته ده چې زه ګوره منافق نه یم زه خو د لټتوب د وجې پاتې شوی تا ته پته ده نو هغه راته په جواب کې وایي چې الله اعلم ورسوله الله او رسول ښه پوهېږي چې ته څه خو د الله او د رسول له طرفه دا حکم ګوره د تره زوی ټول عمر یې ورسره یو ځای تېر کړی دی وایي ما ته په جواب کې وایي چې الله او رسول ښه پوهېږي چې څه معامله ده الله پې ښه پوهېږي وایي ما له جواب رانه کړ وایي دغه دویمه معامله وه چې دې سره زما زړه بالکل راډک شو او سترګو نه مې اوښکې دغه ځای کې روانې شو وایي بیا زه کور ته رالم تر دې چې 40 ورځې پوره شو په 40مه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه دا اعلان وشو چې دې درې واړو ته زنانو ته ورله ووایي چې د دینه جدا شي زنانم ما ورته ووایي چې کوم قاصد چې راغی ما ورته چې طلاق ورکم او که نه صرف د ځان نه وي چې نه صرف د ځان نه جدا کوي ما ورته چې صحیح ده هغې ته مې ته کور ته لاړ شي د حضرت هلال ابن امیه بیبي لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغې ته وی چې ستا د جدا کېدو نه مطلب دا دی چې خپل د خاوند او د ښځې چې کوم تعلق وي دغه ونه ساتو او که نه نور چې دی د ده د سره زه خدمت ونه کړم هغه ورته چې نه خدمت یې خو کوه خو تعلقات ورسره مه ساته هغه ورته چې صیبه خو چې د کمې ورځې نه ستا د خفګان اورده چې ته ترې خفی د هغه ورځې نه چې په جړا سره شوي دي هغه خو 40 ورځو کې زما طرف ته حرکت هم په بدن کې نه دی راغلی زما طرف ته یې کتل هم نه دي مسلسل جاړي هغه ورته وی چې خدمت یې کوه چونکې هغه کمزور یم نو ما ته هم خلکو وي چې تم د خپل بیبي دپاره اجازت راولي ما ورته چې نه زه خو ځوان جان یم زه خو مضبوط یم خپل خدمت په خپله کولی شم تر دې چې 40 ورځې بیا پوره شو نو وایي چې 40 ورځې کله 50 ورځې پوره شوې 50 دا شپه چې کله پوره شوه سارې مونځ مې وکړو په بره بالاخانۍ باندې او د غر هغه سایډ ته ناست او د الله ته مې ډېره زیاته جړه وکړله نو په دغه وخت کې 2 صحابه رسول الله سلام رسول الله سلام اعلان وکړو هر صحابي وی چې زه مخکې ورشم او زه دا خوشخبري ورکم نو یو صحابي په اس باندې په تیزه باندې را روان شو او بل صحابي چې نو هغه وی زه خو نه ورسم دا خوشخبري زړم به ورکم نو په غر باندې ودرېدم وی چې ابشر ابشر یا کعب ابشر خوشخبري ده یا کعب چې ما څنګه دا اورېدم وی بس زر په سجده باندې پریوت بیا کوم مسلمانانو وی چې لاره کې بدلم نو یو بچ دی را وی هغه ډومبې خو هغه راغی وی په دغه ټیم زه ځان لم بالکل ما سر اسم نو په دغه ټیم باندې نو ما خپل جامې چې دی دا وباسلې چې کله هغه مال چې د غر نه خوشخبري راکړ یو خو پاس راي چې د غر نه چاړم باندې خوشخبري راکړ بیا چې مال کله را رسیدم نو ما ولا چې دی هغه خپل جامې وباسلې او هغه مې غل په انعام کې ورک د دې وجه علما لیکي دی نه که چرته ته د چا په یو کار باندې خوشاله شوې یا په یو سیز باندې اسه خوشاله شوې نو هغه له په انعام کې ورکول چې دی نو دا سنت دی یوازې دا نه د نعت په موقع باندې یو صحابي نعت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ول خپل صادر مبارک په انعام کې ورکړ بیا کسي ها بیا چې دی نو یغه لم یغه ورکلو دا گاونډیانو نه مې په داسې چې دی عاریتن جامې وختیا مې واچولې او چې په لاره بتلم مسلمانانو به بیا مبارکې راکولې وي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته ورسېدم نو لومبنې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه چې هغه ماله راپاڅېده او ما ته را تر غاړې وته او مالې مبارکي راکړله نو دارواری بیا وی ټول عمر تیر شو او حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ چې حضرت طلحه سے ویر نه کوي داغه دا مبارکي به یادونه چې لومبنې حضرت طلحه سے بو چې هغه راپاڅېده او مالې مبارکي راکړه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا مخ داسې پړه کېده د خوشحالۍ نه اذا سر استشار وجهه حتی کان وجهه
قطعة قمر پشان د سپوږمۍ د ټوکړې د مخ مبارکې داسې پړه کېده د خوشحالۍ نه چې زما د ملګري توبه قبوله شوه. مور ته بیا وایي چې صاحب ټول مال خیرات کوم د دې په خوشحالۍ کې په ما داسې ورځ چېرته نه ده راغلی. وایي ما ته وایي چې نه، ما ورته وایي چې نیم وایي چې نه، ما ورته وایي چې درېیمه وایي، ما ته وایي چې درېیمه هم زیات ده خو بس ستا خوښه ده. نو بیا مې درېیمه حصه مال چې دی هغه مې خیرات کړه د الله رب العزت په لار کې. نو د دغه صحابو دغه توبې ته اشاره ده دی